اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین. تما گرانو دوستانو عزیزانو سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر المؤمنین اغا وصیتنا ته د ابن ملجم ضربت دباد مولا کوم وصیتونه کوي خپلو بچیو ته خپلو شیعیانو ته د الله بندگانو ته. اولینی وصیت متعلق هغه 47 نمبر خط کې د امیر المؤمنین تاسو خدمت کې ما بیان کړلو. ویل امیر المؤمنین ارچی ټولو نه اول خپلو بچیو ته یې اوصیکما بتقوی الله، تاسو ته زواز و نصیحت کوم دید باندې چې د خدای حلالو ته حلال وي او حرامو ته حرام. حلال انجام کو حرامونه ځان وساتو. خب دغه شی ویلې بیانوي. اولینی وصیت کې د امام اخیری وخت دی د چور د زندگی بیانوي. ارچی ټول ناول اندی جمله باندې گفتگو. دینا تیر شوي دو پروګرامونو کې مختصر غونتې عرض مې پیش کړلو چې امیر المؤمنین هغو آیاتو طرف ته هغو حالاتو طرف ته د انسان روح او د بدن اشاره کوي. بیا ارچی یی څه د ویلې تقوی الهی حاصله کا. نن غواړم د سوره بقره آیت نمبر 183 تاسو خدمت کې تلاوت وکوم او دا عرض وکوم چې امیر المؤمنین کله تقوا نه یی روژې دپاره فلسفه تقوا دی. څه وجه دی چې روژې دپاره انسان تقوا نتیجه ارچي. صرف بندې مې یو 2 منټه خبرې. پروردگار عالم ارشاد فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ای د ما بندگانو تاسو باندې روژې واجب کړلی شوې. صاحبان ایمان ای مؤمنانو لکه څرنګې دینه مخکې امتونه تاسو نه وو هغو باندې واجب کړلی شوې همدې شانته تاسو باندې هم روژې واجب کړي شوي دي. خو څه دپاره؟ لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو متقیان شو. آیا انسان سبینه مخامه پورې څه نه خوري څه نه څښي دسه انسان متقي جوړېدی شي؟ آیا فقط زبان باندې کنټرول وکړي دسه انسان متقي جوړېدی شي؟ نه والله. امیر المؤمنین اچھی اوصیکما بتقوی الله په ذریعه سره دې آیت ته ټچ ویر کوي چې سوره بقره 183 نمبر آیت کې پروردگار ارشاد فرمایي ته د روژې فلسفه تقوی الهی دی. کچیرې ته روژه وساتې ته به تقوی الهی حاصله کړي. د تقوی الهی ډېرې زیاتې فایدې دي. خو یوه فایده هم دا غري چې امیر المؤمنین غ طرف ته اشاره کوي چې ای انسان د تا روژه فقط د خوړنې نه څښنې د نه خوړنې ولا روژه جوړه نشي. د تا روژه فقط دا جوړه نشي چې ته فقط زبان باندې کنټرول وکړي فقط سترګو باندې کنټرول وکړي. ویلې لکه څرنګه عبادت کې شرط دا غري هغه نمونځ چې تا معراج ته رسوي هغه هر یو نمونځ نه دی. هغه نمونځ دی چې هغه انسان د زړه گهراییو سره حضور قلب سره وکړي. روژه هم هره روژه تا متقي نه جوړوي، ته هغه د مقام تقوا ته نه رسوي، بلکې هغه روژه څه هغه د تا اعضا و جوارح وي. د زړه د هم روژه وي، د زبان د هم روژه وي، د سترګو د هم روژه وي. سبینه ماښامه پورې دا خو یو عام سړی هم روژه ساتي شي. ځکه ارچی صاحبان عرفان عرفا علما د روژې 3 قسمونه بیانوي. امیر المؤمنین اول کې سم مراد نه لري، امیر المؤمنین دویم کې سم مراد نه لري، بلکې دریم کې سمې مراد دی. همدې وجې نه د امیر المؤمنین دی حدیث طرف ته زه تمسک کوم. امیر المؤمنین ارشاد فرمایي صیام القلب خیر من صیام اللسان. د زړه والا کومه روژه دی هغه د ژبې روژې نه ښه دی. و صیام اللسان خیرون، دغه کومه د ژبې والا کومه روژه دی د ښه دی من صیام البطن د خېټې والا روژې نه. بس پاته لګېږي هغه مقام څه ما ته روژې په ذریعې سره حاصلېږي. هغه مقام څه امیر المؤمنین دغه سفارش کوي ما ته وصیت کوي تقوا ته هغه مقام ته رسېدی شو. هغه فقط د زبان روژه نه دی، هغه فقط د زړه روژه نه دی. هغه پکار د انسان سبینه ماښامه پورې هم څه ونه خوري څه ونه څښي، هم ژبې باندې هم سترګو باندې هم غوږونو باندې کنټرول وکړي. د سارا سره د ګناه سوچ هم ونه کړي. کله د انسان سبینه ماښامه پورې دا روژه وي دغه انسان حقیقت کې د تقوا مقام ته رسېدی شي. هغه مقام ته رسېدی شي د انسان بیا حق ته حق باطل ته باطل یې. دعا کوو رب ذوالجلال
محققي روزدارونه وګرځولای کی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.